हामिदा व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़दर काबिल एहतराम मशरानो कशरानो او هم زول رونو او د خپلو کورونو په چار دیوارو د ننه ناستو پرد نشینو خویندو میندو کم آیت کریمه ستاسو وړاندې ما تلاوت کو پدې کې الله رب العالمین د انسان د مرګ او د ژوند فلسفه بیان کړې ده۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ مرگ او جون اللہ تعالی دے د پار پیدا کړی دی چې ستاسو آزمائش وکي چې تاسو کې څوک ښکلی عمل والا دی۔ نو دې ځای نه پته لګیږي چې انسان او د مرگ او د ژوند د فلسفه او سلسله دا د انسان آزمائش دی۔ د عمل ته پکې کتل کېږي چې د ښکلی عمل کوي او که بدرنګ عمل کوي۔ د قیامت په ورځ باندې دا عملونه تلل کېږي، نو که د چا عملونه وزندار وي د هغوی بیا آخرت کې نجات دی، او که د چا عملونه وزندار ندی او خراب اعمال یې زیات وي نو بیا د دوی انجام خراب وي۔ نو په دنیا کې مونږ او تاسو اوسیږو، د مرګ راتلو نه مخکې د مرګ د پاره سوچ او فکر بکو چې مونږ بمرو، نو د مرګ د پاره به مونږه تیاری کو۔ یو حدیث مبارک کې راغلی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر د جنت د باغچونا یو باغچه ده۔ وحفرة من حفر النار، او د دوزخ د کندونا یو کنده ده۔ نو د دین معلومه شوه چې بنده وفات شي او خورې په باندې ووړي، نو دا دې څوک نه وي چې بس د ده قصه تمام شوه۔ د ده دپاره دا قبر د خورو یوه ډیرې یا د خورو کنده نه ده، دا د خورو کور مګڼه، بلکې که دې نیک عملی نو د ده دپاره د جنت باغچه ده، او الله دې نه کې بد عملو نو بیا د ده دپاره د جهنم کنده ده۔ نو قبر اسې د خورو یو کور او د پاسه د خورو ډیرې مګڼه، دې کې دننه د انسان د اعمالو صله انسان ته ملاویږي او د تخپل انجام په ګوته کیږي چې ستا به اخیری انجام سوي۔ دا سوال ذهن ته راځي چې د قیامت په ورځ باندې حساب کتاب به کیږي، د هغې نه بعد که د صلې لایقو چې ده ته جزا میلو شي، امم بیا جنت ته لاړ شي، خپله صلا او جزا به واخلي، او که دې د عذابونو لایق وي اخرت کې فیصله به وشي، او د سزا او د عذاب لایق وي نو د جهنم د عذاب په شکل د تبا د خپلو اعمالو سزا ملو شي۔ نو دا په قبر کې چې دې کېښودلی شي، که دې صالح اعمالو والا دی د دپاره دا د جنت باغیچه ولې ده، او که دې خراب اعمالو والا دی نو د دوزخ کنده ولې ده۔ د حساب کتاب نه مخکې د څنګه سزا یا جزا
نو د دې آسان جواب دی. یو نیک بنده چې کله وفات شي په قبر کې کېښودی شي او څوک وارثان ورسره تلي هغوی ته واپس شي نو دته د قبر خپو طرف ته د جنت کړکۍ کولو شي او دی هغه نظارو ته ګوري. دی په هغه دلکش او دلفریب نظارو کې مصروف شي او د قبر د تنهایی نه غافل شي چې دته تکلیف نه رسی او په دې تنهایی کې دی په پریشانی کې مبتلا نشي. نور دا هغه سیلنه نه چې ګنې دلته ورته بدله ورکړی شو نو آخرت کې بیا نه ورکوي نه، دا هغه انجام د جنت دته صرف مخامخ کې ساده کور دی او دی ورته بیا خوشحالیږي، هغه ښکلې نظارې ګوري او دی خوشحالیږي. او که دی بدعمله وي نو د قبر خپو طرف ته د جهنم کړکۍ کولو شي او هغه رنګ په رنګ عذابونه او سزاګانې د تخکاری په نظر راځي نو دی او یریږي نو چې خو نو د جنت انجام و تخکاره شو او چې بد دی نو د جهنم خراب سزاګانې و تخکاره شوي چې دی لبزه. دلته متسنا سے تکلیف یا راحت په قبر کې ملاویږي خو ټول عذابونه الله تعالی او یا ټول نعمتونه الله تعالی د آخرت لجمع کړي دي. که نیک وي نو ټول نعمتونه او نیکي او ثوابونه او که بد وي نو ټول عذابونه آخرت لدل الله تعالی جمع کړي دي. نو چې بنده وفات شي خورې پې ووړي نو دا د دې جمدو خلکو د پاره مقام عبرت دی. د دې نه عبرت واخله، نن دې زما په اوږو سبا زه د بل په اوږو. نو د خلکو د مرګ نه عبرت اغشتل پکار دی او مقبرې ته په دې نیت باندې بار بار تلل پکار دی د امت نارینو د پاره چې دوی د مقبرې نه عبرت واخلی چې دلته دا خلق په دنیا کې اوسېدل او د دنیا نه راغلل دا آخري آرامگاه ده. نو د قبر په لیدو باندې عبرت حاصلول پکار دی، نه چې بنده غافل شي او په مقبره کې نورم د ګناه طرف ته مایل شي. قبرستان دا د عبرت مقام دی چې بنده په دې کې عبرت حاصل کی. انسان د پاره الله تعالی مرګ د مخکې نه فیصله کړی دا. انسان چې کله پیدا کیږي د حمل په شکل کې خپل مور سره به طور امانت وي او چې څنګه 4 میاشتې مور سره د پوره شي نو الله تعالی فرشته راولیږي وای په دې بدن کې روح واچوا. هغه فرشته راشي او دغه د مور سره په حمل په شکل کې دا حمل اوچت پلاس کې اونیسی او ورته ګوري او بیا الله ته مخامخ کی او وتوي پروردگارا روح پکې اچوما خو اول راته د مرګ فیصله ورو چې دی بکل مري. نیټه وته الله تعالی او خی ګوره دی لا پیدام نه دی د مرګ د پیدایش ته 15 میاشتې لا پاتې دي د حمل په شکل کې مور سره امانت ته او بیام فرشته د مرګ فیصله د الله تعالی نو واخلي. نو الله تعالی وته وی چې دی به د دون مودي کیږي او د دون عمر به چې دی بمري نو فرشته ولاغه نیټه اولی کی. بیا دا فرشته بل سوال کوي دی به نیک بخت وي او که بدبخت به وي نو الله تعالی ورته اغم وی. فرشته بیا د نیک بختو او که بد نصیب نو د بدبختو په فهرست کې اولی کی. بیا دا فرشته تپوس کوي چې دا بندا رزق به څومره خوري نو الله تعالی ورته د رزق هغه تقدیرم وی چې دی به دغومره رزق استعمالی. نو دا ټول د انسان د پیدایش نه مخکې الله تعالی فیصله کوي. نو زمونږ هم د مرګ فیصله
زمونږ بدن ته روح راتلو نه مخکې شوې ده. د دنیا رنگ په رنگ قومونه دي، رنگ په رنگ سوچونه او فکرونه دي. چا د پیغمبر نه انکار کړي، چا د قبر نه انکار کړي، چا د جهنم یا د جنت نه انکار کړي، چا د څه نه انکار کړي، تر دې چې دومره خراب خلق راغلي په دنیا چې هغوی د الله تعالی د خدای نه هم انکار کړي دی، د مختلفو څیزونو نه انکار شوی دی. خو دا مرګ داسې یو حقیقت دی، د دې نه یو مذهب والا هم انکار نشي کولی. او په دنیا کې مختلف تجربې شوي دي او کیږي. د مختلفو مرضونو علاجونه پیدا شوي دي او د مختلفو مرضونو علاجونو لپاره تجربې شوي دي. خو دا مرګ یو داسې حقیقت دی چې دنیا د دې علاج نه عاجزه ده، د دې علاج هیڅ چا سره نشته. که هر څوک وي په هر ځای کې وفات شي نو بس دا د ټایم پوره شوی دی او دا ایکسپایر شو. نو زمونږ او ستاسو مخې له را روانه ده یقیني خبره ده او دا حقیقت دی. مرګ له مونږ هم ورلنډېږو نزدیکېږو، همونږ ته مرګ را لنډېږي نزدیکېږي. نو د قبر د پاره قبر ته د ورتلو نه مخکې څه سوچ او فکر پکار دی. الله تعالی د دنیا دا نظام فرشتو ته حواله کړی دی. مثلا د قیامت د راتلو شپېلې وخل دی اسرافیل علیہ السلام ته حواله شوي دي. داسې پیغمبرانو سره ملاقات او احکامات اوړل روړل جبرائیل علیہ السلام ته حواله شوي دي. خو د انسانی مرګ دا فیصله الله تعالی دا نظام اسرائیل علیہ السلام ته حواله کړی دی. مونږ او تاسو لمرګي راځي نو زمونږ د پاره خصوصي طور اسرائیل علیہ السلام راشي، مونږ سره ملاقات کیږي او زمونږ نه روح قبض کوي. نو که مونږ نیکان یو نو دغه اسرائیل علیہ السلام مونږ ته په ښکلي شکل کې راشي، او چې څوک بدنصیب او بدبخت وي ښکلي وخت نه تیر کړي نو اسرائیل علیہ السلام د لپاره بدل شکل کې راشي، دیته نور هم او یریږي. بیا د مرګ دا ډیوټي اسرائیل علیہ السلام ته ولې حواله شوې ده؟ نو حدیث مبارک کې راغلی دی وای اسرائیل علیہ السلام دا یو داسې فرشته ده چې په دې کې بالکل رحم نشته، د هیڅ چا سره په اس خبره باندې نرمي د سره نه کوي. اسرائیل علیہ السلام په زړه سخته فرشته ده. وی الله تعالی چې کله انسان حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو نو جبرائیل علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکوي د ځمکې نه خاوره راوچته کا، ذات انسان حضرت آدم علیہ السلام جوړوم. نو جبرائیل علیہ السلام راغلی دی او د ځمکې نه خاوره راوچتول غواړي چې د آدم علیہ السلام د بدن جوړولو د پاره خاوره خټه شي تیار شي. نو دغه خاوره جبرائیل علیہ السلام ته جوړلې دي. پروردگار په ذات ته ستا قسم وي مونږ د یو بل نه جدا کوما، د ځمکې جوړلې دي او قسم جبرائیل علیہ السلام لا ورکړې دی استاد په پاک پروردگار قسمی مونږ یو بل نه جدا کوما. خاوره د خاورې پورې خفکیږي په جدای باندې جاړي. جبرائیل علیہ السلام دربار خداوندی کې پیش شوه دی، خالی لاسونه راغله دی. الله تعالی تپوس کې جبرائیل ته خو ما خاورې پسې لېږلې ته ولې خالی لاسونه راغلې؟ دا الله تعالی ته علم شته خو مونږ او تاسو ته ښایي. وی جبرائیل علیہ السلام ته فرمایي چې پروردګاره خاورې ته مې لاس کاو نه هغه خاورې قسم راکو وی جړل چې د یو بل نه مونږ جدا کوما.
نو بس ما ستا د نوم د قسم خاطر کړی دی ځکه خالی لاسونه راغلی ما. بیا وی چې حضرت میکائیل علیہ السلام ته لاړه شه او د ځمکې نه خاوره جدا که آدم علیہ السلام بدن مبارک جوړوم. میکائیل علیہ السلام راغلی دی خاورې نه چې خاوره جدا کوي او موټې را ډکوي نه خاورې ورته جړلې دي او همغسې قسم بیا میکائیل علیہ السلام لم ورکړی دی. میکائیل علیہ السلام هم دربار خداوندي کې خالی لاسونه پیشي شوی دا. وی ولې وی ځمکې قسم راکړه د هغې قسم خاطر مې کړې ځکه مې چونګ را ډک نه که. بیا داسې اسرافیل علیہ السلام هم خالی لاسونه تللی دی. آخر کې اسرائیل علیہ السلام په 4 نمبر الله تعالی راولېږوي د آدم علیہ السلام بدن مبارک د پاره د خاورې ضرورت ته خاوره را جدا کو راوړه. اسرائیل علیہ السلام چې کله خاورې له ورغلی دی او خاورو نه موټې را ډکو چونګې را ډکو نو د ځمکې ورته په سلګو سلګو جړلي دي. وی مونږ د یو بل نه جدا کوما مونږ یو بل سره نږدې خوشحاله یو بل نم جدا کوما او ستا د په پاک پروردگار قسمی مونږ جدا کوما. نو اسرائیل علیہ السلام غوسه شوی دی ځمکې له خبره خلاصه کړې ده او د ځمکې ته په غوسه او په غضب دی. ورته وی څنګه به زه تاسو د یو بل نه جدا کوم نه حال دا دی چې پاک پروردگار په نوم قسم راکې او مقه پاک پروردگار ستاسو جدا کولو فیصله کړی زه در پسې را لېږلی ما چې د دې ځای نه خاوره روچته که د آدم علیہ السلام بدن مبارک ته جوړو ما. نورو فرشتو خاطر کړی دی د ځمکې د جړاو اوښکو ته کتلی دي پروا یې پې کړې ده خیال یې وله ساتلی دی خالی لاسونه تلي ځمکې یو بل نه جدا کړی نه. خو یو اسرائیل علیہ السلام داسې فرشته ده چې د ځمکې جړا ته نه دي کتلی په جړا جړا اوښکو سره یې پرېښې ده خو د یو بل نه جدا کړی چې څومره خاوره الله غوستا اقمره خاوره ترې راغشتې ده. دې نه معلومه شوه د مرګ فرشته اسرائیل علیہ السلام دا الله تعالی سخت پیدا کړی دا د دې اړه سخت دی. نو اوس وګوره الله تعالی په مرګ دا مقرر کړه وی د روحونو دا قبض کول دا ستا په ذمه شو ځکه ته د چا پروا نه کې زما په حکم کې هیڅ خلل نه راځي. نو الله تعالی اسرائیل علیہ السلام مقرر کو وی د مرګ د پاره تخې چې چا نه روح اخلي نو پروا بدی نی. تاسو بکتلی بابا یا بیبی وی یا خاون وفات کیږي یا ښځه وفات کیږي دا خپل قریبي رشتہ دار په خوا کې چار چاپیره ناس وي او دوی ورته ګوري چې د ځن کدن دی اخیری وختونه دی دوی ډیر منې کول غواړي چې دی پاتې شي ډیر جړاګانې ورته کوي. خو اسرائیل علیہ السلام د هیڅ چا پروا نه ده کړې او نه به آینده د چا پروا وکړي. که بچې نیازبین دی وفات کیږي نه دغه وخت کې مور یا پلار ورسره نږدې ناس وي بېوسه وي هیڅ اختیار نه لري او په دغه وخت کې جاړي د سترګو نه اوښکې بېواره بې اختیاره روانې دي. خو دا خپل بچې د ځان نه جدا کولم نشي او دی بچ کولم نشي دغه وخت کې مرګ راشي. اسرائیل علیہ السلام د دې بنده د وفات په وخت کې د دې مور تم اون قتل مورې په چغو چغو جاړي مخ سر ټکوي ویښته شوکوي پلارې په چغو چغو جاړي مخ سر ټکوي او د هغې باوجود اسرائیل علیہ السلام ته نه د منځه بنده اوچت کی روح ته نه قبض کی روح ته نه واخلي. نو اسرائیل علیہ السلام داسې فرشته ده چې دا د چا خاطر نه کوي چې کله د چا ټیم پوره شي نو بیا ورسره بالکل گزاره نه کوي روح ته نه اخلي. تر دې چې حضرت ادریس علیه السلام د یو فرشته سره آشنایی وا دوستانه یې وا وی ادریس علیه السلام دغه فرشته ته وی چې زما تا سره دوستی ده ستا دا دوستی به مال څه فایده راکي. دا فرشته ورته وی ته وغواړه څه فایده ما نه اخلي.
نو حضرت ادریس علیہ السلام وته فرمای وای زه د مرګ د فرشتې نه ډیره یریږم سره د دې چې پیغمبرانو له الله مهلت ورکوي د مرګ په وخت کې الله تعالی موقع ورکوي اسرائیل علیہ السلام ته الله دا تاکید کړی دی چې څومره پیغمبران دي د مرګ په وخت کې ورشه ورته وایي چې ستا ټیم پوره دی باقی ژوند تیرول غواړي که نه کوي چې بس زمنو خو بس روح ته واخله او کوي ایسارېږم نو ته ته واپس راځي ژوندې دی پاتې شي نو دا اختیار صرف الله تعالی پیغمبرانو لور کړی دی خو چې ټیم پوره شي نو بیا حضرت ادریس علیہ السلام دغه فرشته ته ویلې دی وی زه د مرګ د فرشتې نه یریږم چې مال مرګ راځي نو هغه وخت کې پکار چې ما سره گنجائش وکي سنا سره رعایت را سره وکي او نرمي را سره وکي نو دغه فرشته ورته وی چې زه اوس واپسی آسمانونو ته ځم اسرائیل علیہ السلام باندې به تیریږم دغه په دربار به ورځم ستا د پاره باغ تخپنی ولې شم او ستا شفاعت ستا سفارش به ورته وکم حضرت ادریس علیہ السلام ته فرمای واقعي زما یقین دی ته زما سفارش کې خو زه ویم چې زه ووینم زما په مخ کې ما ځان سره اسمانونو ته بوزه او زما مخ کې سفارش وکړه چې اتا ته څه وایي چې زه واورم ادریس علیہ السلام د دې فرشتې سره دوستی وا نو د فرشتې هم خفغان لنه ورکاو وته وی خزه زما د وزرو کې ځان کلک کا او ځان پټ کا نو حضرت ادریس علیہ السلام ته د فرشتې وزر خورې کړې دی ورننه وته او هغه په واپس دا وزر را خورې کړې د پاسه کړې په دی پکې پټ شو ویزان کلک کا او په بر روانه شو فرشتہ د اسرائیل علیہ السلام دفتر ته چې ورغلې دا حضرت اسرائیل علیہ السلام د دفتر نه پتا دی راوته دی او دا فرشتہ او تبار ولاړ وته وی ما سره لګودريږي تاسو سره ضروری خبره کوم نو حضرت اسرائیل علیہ السلام وته فرمایي وی ما سره د او درې دو د خبرو کولو ټیم نشتا وی په ما تعدید لاندې پزمکو کې د حضرت ادریس علیه السلام په ژوندو خلکو کې ټیم ختم شوی دا غنوم په ژوندو کې نشتا بس د سترګې د رب برابر وخت ورسره نو دا فرشتہ ورته وی چې ادریس علیہ السلام په سفارش کې خو زه تعالی راغلی ما او هغه خدای زما په وزرو کې دی نو اسرائیل علیہ السلام وته فرمای وی ما ته یقین دی چې وی دومره کم وخت ورته پاتې چې زه پکې هغه پورې رسیدې نو شم خو وګوره چې ټیم پوره شو اسمانونو تر او رسیدو او مال الله اسمانونو تر ورسو نو دا بل فرشتہ وته صبر وکلاته نه روح اخلما گزاره ور سره وکا او زه واپس مو کو تکوزوم نو التبت سا واخلې اسرائیل علیہ السلام وته دون ټیم ما سره نشتا او د سره دون ټیم باقی بچ پاتې شوی نه دی چې دې بزمو کو تلاړ شو زبو پسې لاړ شمه او الته نبته روح قبض کوم دون ټیم نشتا او د اسمانونو کې د هغه فرشته په وزرو کې یتنا روح واغشتو وفات شو دینه معلومه شو چې مونږ له د مرګ نیټه دا نه مخکې کیږي او نه رستو کیږي چې په کم ځای کې زمونږ مرګې لیکل شوی دی نو په هغه ځای کې به مونږ له خامخا مرګ راځي نو د مرګ د راتلو نه مخکې ځان لا انداز خوښ کا چې په کم انداز د مرګ خوښ دی تبوي چې څنګه نو د ډیرو خلکو مرګ په باتروم کې وشي د باز خلکو مرګ په ډیران کې وشي د باز خلکو مرګ د پغلا کې وشي د ګناهونو ډک مرګ وي او د باز نیکانو خلکو مرګ په جمعات کې وشي د باز نیکانو خلکو مرګ په سجده کې وشي نو بزان له دغه انداز خوښ کا چې ته په کوم انداز الله لتل غواړي او ته په کوم شکل او صورت الله ته ودرېدل غواړي نو دا خو زمونږ نه د خوښه چې مونږ د الله ته په داسې حال ودرېږو چې مونږ په ګناه کې رخصت شوي یو یا په بد شکله کې او د سنتو خلاف شکل باندې الله ته پیش دا خو زمونږ نه د خوښه
زمون خو خوخه د چې مرګ خامخا راځي او خلاصې ته نه نشته، نو په داسې طریقو په داسې ډول دی راشي چې الله زمونږ ناراضي وي او مونږ د الله ناراضي یو. پکار دی چې دې دپاره مونږ سوچ او فکر وکړو او دې دپاره مونږ تیاری وکړو. بیا په مرګونو کې هغه مرګ ډیر زیات ښه دی چې انسان په اودس چاردام کې وي دی پاکیزه وي. دغه مرګ د عام مرګونو نه غوره دی، افضل دی. غالباً حضرت انس رضی الله تعالی عنہ راوی دی روایت کوي، وی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کوم بنده هر وخت په اودس چاردام کې اوسیږي هغه بنده له کلم مرګ راغی نو دی به د شهیدانو په صف کې ولاړ وي، د قیامت پر ورځ به شهیدانو سره دیم ولاړ وي. نو دا یو عادت ځان له جوړ کې چې هر وخت په اودس چاردام کې پاکیزه اوسېږه. زما په خپل هم دا عادت دی، هر ټیم زما اودس چاردام وي، بس بنده چې وده شي تر ساره پورې دغه خوب دا بس اوده کېږم زه په خپلم په اودس چاردام کې پاکیزه. نو دغه شان تاسو هم خپل عادت د اودس چاردام جوړ کې، نو کلم چې مرګ راغی پاک بمرې او بیا به الله ته خوښې چې تمرې. نو دا اودس چاردام دا یو بهترین طریقه ده، الله ته به ډیر خوښ، ډیر نیازبین او ډیر محبوب یې. وی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ نا پیغمبر علیہ السلام تپوسو کوي، بلالا بیگا پشپا کې زتلیم آسمانونو ته او آسمانونو لپس بیا جنتونو ته او په جنتونو کې زمانه مخکې ستا د پڼو چغار راتلل، ستا د قدمونو کشار راتلل. بلال دا ستاس عمل دی. نوی حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وته فرمای دا الله محبوبه زه چې کله اودس مات کم داغې نه پس خامخا په اوبو ځان صفا کوم او داغې نه پس چاردام هم کوم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل عمده هغه عمل او هغه تور طریقه ده چې د دې په برکت بیگا پشپا کې ما په جنتونو کې چې کم سفر کړی دی باغې کې ستا د قدمونو کشار زمانه مخکې کېدل لکه چې ته زمانه مخکې په جنت کې روان وي. نو د دین معلومه شوه چې اودس چاردام کې اوسېږي الله تعالی خوشنودي او رضامندي به تا ته حاصل شي او بیا الله تعالی ته ته به نږدې شي. نو که مرګ راغې او قبر ته ورسېدې نو بیا به الله تعالی ته خوښې. نو پکار مونږ تاسو له دا دي چې مونږ قبر ته ورتلو نه مخکې د قبر تیاری وکړو، ځکه مرګ را روان دی، سخت هم دی او یقیني هم دی. نو د دې دپاره څه ناڅه فکر پکار دی. بیا چې څوک بنده وفات کیږي نو په جمدو باندې د هغوی حق دی چې دا بنده وفات کیږي نو ډیر خلک ول راشي او ورته وایي چې کلمه ووایه دا ووایه هغه ووایه. هغه خوار په ځان دی، په خپل غم کې مبتلا دی، هغه د دنیا د حال نه دی خبر. بعضی خلکی هغې د زنکدن والا بنده خواله راشي او چغې ورته ووي ما وبخه ما معاف کا، نو دا خبرې خوشي او غلطې دي، دا ورته مه وایه. داغه زنکدن خرابېږي، هغه دې وخت کې تا په نظر نه ویني، ستا خبرې په غوږو نه اوري، دې وخت کې هغه ته فرشتې ښکاره شوي دي او فرشتې چې څه خبرې کوي دی د هغه خبرې اوري، ستا په خبرو د هغه پروام نشته او نه تا نه خبر دی. اکثر خلک چې د چا زنکدنی نو ورته وی کلمه وایي چې لا اله الا الله لا اله، نو هغه نه وایي، هغه ستا خبرو ته څه خیال دی د دې په وجه هغه خبر نه دی. نو چې ته ورته بار وایې که اوس درته ووایي چې نه وایم
نام شیطان سره لګي چې د کفر کلمه وایا او دی به ورته وایي چې زه کلک مسلمان یم نه ویم او ته به وایې چې ما ورته د کلمې وي هغه راته ووایي چې نه ویم تا ته یې نه دي ویلې شیطان ته ویلې ته به وایې چې کافر د دنیا لاړ نو د زنکدن په وخت کې چاله زنکدن مه خرابوه البته دومره شته چې ته وایې چې دی کلمه ووایي دغه وخت کې ورسره په زوره په خپله کلمه وایا درود شریف وای استغفار وای لا اله الا الله وایا نو د دزن کدن دی دغه وخت کې شیطان راغلی و ستا د دې مبارکو الفاظو د برکته شیطان د داسې مجلس نه وتښتېده نه چې دی د شیطان نه خالی شو نو ستا خبرو ته پام راوګرځي کیدای شي د الفاظ د پسې ووایي که ویې ډېره ښه ده که ویې نه وي نو کم از کم اورېدلي دي او حدیث مبارک کې بل طریقه هم راغلی چې د چا زنکدن وي نو داغه په خوا کې کینې سورت یاسین ووایې داسې انداز سره چې خپل اواز تم ووري او د مړي سره دا چې زنکدن یې د سره نږدې کینه چې دی یې هم ووري نو بیا چې ته دا تلاوت کې نو په تام رحمتونه نازلیږي دا د چا چې آخري وختونه دی او زنکدن دی په دم رحمتونه نازلیږي او که تاسو کتلی بعضې بندوي هغه چې وفات کیږي نو دی دا مخ کله یو خوا اړی کله بل خوا اړی نو دا دی تا پسې او ما پسې نه ګوري دا د باندې د مرګ سخته ده د بدن نه روح اوزي او دی خو چرته تختیدي نشي او خولې بنده د نو حال ویلی نشي د بدن نه روح روان دی نو د باندې کم درد او کم تکلیف دی د هغې د لاسه دې زبیرګي کوي نو مخ اخواړئ کله اخواړئ او په روایاتو کې راغلي کله چې بدعمله بندوي نو دله فرشتې په داسې شکل کې راشي چې هیبت زده شکل وي دله زړه خورئ دی یری نو په داسې شکل کې راشي نو دی چې یو طرف ته ورته دا فرشتې را مخامخ شي نو دی ته نه بل خوا مخ واړئ نو هغوی ورته بل طرف ته را مخامخ شي دی ته بیا دی بل خوا مخ را واړئ او داسې مو وایه چې هر بنده مړ کېدو او د مخ اړو راړو نو کېدی شي چې دا بدعملی داسې مو وایه کله کله نیکعمله بنده وي دله شیطان هم راغلی وي نو په دغه وخت کې دی درې شیطان نه یو خوا مخ واړئ نو هغې طرف ته راتو شي شیطان ورته بیا مخامخ شي نو دی ته دی بل خوا بیا مخ را واړئ نو داسې مو وایه او مو تا ته انجام د چا معلوم نه دی چې ته وایې چې ګنې دا بدبخته دی شیطان فرشتې وله راغلی دي او په بد شکل صورت کې وله راغلی دي او دی ته یریږي نو ځکه مخ اړئ راړئ د مړي چې زنکدني دغه وخت کې مخ اړی راړی نو انجام تا ته نه معلومیږي چې دا نیک دی که بد دی کله ولا فرشتې راشي واقعي چې دی نیک عمله وي او هغه ښکلې فرشتې وي نو دی اړو په ځان پیم نشي او روح ته پروازو کی کله ولا شیطان راشي او دی پریشانه کول غواړي نو دی ته مخ اړی راړی او کله د ټوله زندگی ګډه وډه د شریعت خلاف تیره کړې ده نو د زنکدن په وخت کې دله فرشتې په سخت شکل کې راشي هیبت زده شکل کې راشي دی یری نو دی ته بیا مخ اړی راړی نو دا نتیجه مونږ نشو وستی چې دا ملکیږي زنکدنې دی نیک دی او که بد دی او انجام به ښه وي او که خراب نه مونږ نشو ویلی د دې په وجه باندې دغه وخت کې مونږ تاسو ته حکم دی چې صرف درود شریف استغفار او سورت یاسین تلاوت کو لا اله الا الله په زور زور وایو خو مړي ته به تلقین نه کوي چې تم را پسې وایا هغه که ته ورته وې ووایه وې نه وې نو بیا به د مړه ټکه خوري چې ده ته خو ما ویلي و وې نه وې نو بس مطلب چې دی د دنیا نه د جهانه کافر لاړو نو دا غلط فهمي به دې پیدا شي نو مړي ته مه وایه چې ته راپسې ووایه به هر حال چې مونږ کله مرو نو پکار دا دی چې داسې یو انداز ځان له خوښ کو چې پاکیزه یو او الله ته خوښ او پاک لاړ شو او بیا چې په قبر کې کېښودی شو هغه وخت کې به زمونږ نه بیا فرشتې تپوس کوي وایي چې ستا رب څوک دی ستا دین څه دی او د پیغمبر علیه السلام په باره کې دې څه خیال دی نو دا جوابونه آسان دي خدا زوتول نه غواړي په دنیا کې د دې درې واړو حکمونو لاندې زندگی تیره کا د الله احکام ومنه
د شریعت مطابق زندگی تیر کا او د پیغمبر علی السلام په سنت طریقو عمل کا. نو اوس چې ته قبر کې خو د چې فرشتي در نه تپوس کوي نو فرشتو لبته په آسان سره جواب ورکې ته پکې نه خطا کېږي نه به تیروزه. او د دې مثال په زنانو کې تیر شوی دی. رابعه بصری رحمت الله علیها د امت یو پاک بیبی وا او د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دور کې د حضور علیه السلام د وفات نه رستو تیر شوی دا. صحابه کرام سره وخت تیر شي ملاقاتم شوی دی. رابعه بصریه رحمت الله علیها چې کله وفات شو په قبر کې خودل شو نیک بیبی وا چا په خوب کې ولیدا. چاته تپوس کوي په قبر کې څنګه چلو وې دی وتوي چې فرشتي را لراغللې او رانه تپوسو کې چې رب دې سوک دی ما وتوي چې سید استاسو د خبره جواب کومه خو اول معلوم دی یو خبره جواب راکې فرشتي یو بل تګوري حیران شوي او وی چې خپل کې لګیاري چې مونږ نه خو چا اوس پورې دا تپوس نه کړي دی را نه دا خبره تپوسو کوم زمو قبو ورکو. وی رابعه بصری ته وی چې خوای استاسو سوال لې. وی رابعه بصری وته فرمای چې تاسو د کم ځای نه رااله. وی دا فرشته وته وی چې د اسمان نه رالو. وی دې ته تپوس کو چې د اسمان او د زمکه ترمنځ فاصله څومره ده. وی 1500 کاله مزل له. رابعه بصری ته نه تپوس کوي چې د 1500 کاله مزلم کو د اسمان نه دلته راتله دارا ته وای چې الله د تیاد دی او کدنه ایر دی. نو دی فرشتو یو ولتو کتل حیران دي وته چې مونږ ټول زندگی د الله په یاد کې تیر کړی دا. مونږ په دې 1500 کال کې څنګه الله ایرو مونږ نه الله ایر نه دی. رابعه بصری وتوی په 1500 کال تیرېدو کې تاسو نه الله ایر نشو نو زه د دوه د زمکه د مخ نه دوه غزخ کته رالم چې تاسو په 1500 کال مزلو کو خکته رااله تاسو نه الله نه د ایر زه د زمکه د مخ نه دوه غزخ کته شو مانه به ایریږي کلم مانه الله ایر نه دی الله زما رب دی. بیا دا فرشته حیران دي وای چې دا انسان پړم به سوال کې مونږه د قشان لا جواب کوي د دینه د نورو سوالونو ضرورت نشته. رابعه بصری چې چا په خوب کې لیدل هغه ته دا قصه کړي د په خوب کې وای نورو سوالونو ته ضرورت نو فرشتو رانه تپوسم اونکو. نو د قبر د پاره تیارې په دنیا کې داسې دی چې هر وخت الله راضي ساته او د عذابونو فکر کوي چې د دې ګناهونو نه ځان اوساتم او د عذابونو نه ځان بچ اوساتم. دغه فکر چې دی وی الله تعالی به دنیا او آخرت خپل درکې او د قبر د عذابونو نه به نجات درکې. نو الله پاک دې په دې خبرو باندې مونږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. الہ العالمین زمون په حال باندې رحم او کرم وکي. پروردگار زمون گناهونو خطاګانو ته وګوره خپل لوی رحمت او د رحمت صادر ته وګوره. پروردگار په مونږ د خپل رحمتونو صادر را خور کا. یا الله پاک زمونږ نه ډیر ګناهونه شوي دي او کیږي. الله پاک زمونږ خواهش نه دی چې مونږ د ګناو کو خو بس شیطان هم تیرو باسي الله ترانه ناراضه شي. نو پروردگار مونږ ستا ناراضتیا نه خوښو. یا الله پاک مونږ تا ناراضه کول نه غواړو مونږ تا راضي کول غواړو. یا الله مونږ سره راضینامه او صلح وکي. پروردگار د شیطان په وجه ته مونږ نه ناراضه کیږي مونږ د شیطان نه امان غواړو. پروردگار ستا په لمن کې ستا په جوله کې او ستا په دربار کې او ستا په درگاه کې خپل ځای غواړو. یا الله د نیکانو خلکو په صف کې داغي په فهرست کې مونږ شامل او شریک کا. یا الله زمونږ د اولاد الاولاد نمونه ستا د دین د خادمانو په فهرستو کې ولیکل کې. یا الله د دنیا او د آخرت خیر او برکت مونږ لرا کې د دنیا او د آخرت د رسوایی او شرمندګۍ نه مونږ ته نجات او امن او امان راکړي. یا الله پاک دې وخت کې دعا د پاره مونږ ته لاسونه پورته کړی دي. یو بادشاہ ته چې کله یو غریب بنده ودرېږي او لاس ورته ونیسي نو بادشاہ خپل شایان شان صدقه کوي او دغه غریب او فقیر سوالګری لسنا سور کوي. او بادشاہ که دغه غریب ګداګر خالی لاسونه رخصتي نو بادشاہ ته په ځان بدی ښکاری. الله ته خو د بادشاہانو بادشاہ
तो शहनशाह परोदिगार तो अहकम الحاکمین ذات الہ العالمین ته ډیر ښکلی او ډیر لوی رب الله مونږ ګداګر او فقیران یو مونږ تا ته لاسونه جوړ کړی دي او تا نه سوال کو الله چې صدر نه غواړو زمونږ په پټو زړونو خبردار ذاته مونږ له ټول ارمانونو خواهشات زمونږ په جولو کې او زمونږ په مرادونو پوره کې زمونږ په لاسونو کې راواچې یا الله پاک دې وخت کې ډېر مشران زنانه زما د موریانو په شان دي او ډېر زما مشران دي الله دا سپینګيري بوي او سپین سره بوډېګانې بیبيګانې بوي الله پاک تا ته به جولې خور کړی وي تا ته به لاسونه خور کړی وي پروردګار د دې سپینو ډکو خاطرو کې او د دې په خاطر باندې زمونږ دوام پوره کې او د چا چې اولادي خدای پاک هر مراد د دغه اولاد نه پوره کې سترګې په یخ کې او د چا چې ني الله پاک موج سمیت زم در نسوال کوم الله پاک په مونږ ټول باندې فضل او کرم وکي یا الله زمون قرضداري خلق وي قرضونه ختم کې چا باندې سنا سم مصیبتونه وي الله مصیبتونه دفع کې او څوک پریشانه ختم کې د دنیا او د آخرت خوشاله زمون مقدر وګرځي پروردگار استا حبیب چې تا نه کم خیر غوسته دي هغه خیر مونږ لرا کې او د کم شر نه پناه غوسته داغې نه مونږ ته پناه راکې ډیرو خلکو ما سره رابطه کړې ده د پروګرام لچراتلم بیان لچراتلم ډیرو خلکو راته د دعا ویلې دي د یو نوم اغشتل کما ته ګران دي نو الله پاک استا په علم کې شته چې چا د دعا درخواست کړي دي او چا نم دې کړي خو دې وخت کې دعا د پاره لاس پورته کړي دي الله پاک ته ټول مرادونه پوره کړي د ما ورکوټي شاګرد دی پرونی راته وی چې زما مور بیماره ده او هغه ته دعا او ک تسبیح الله نومې د ماشوم دی الله پاک د مور له شفای کامله عاجله ورکی او نور داسې څوک وی چې بیمارانی الله دې د ټولو بیمارانو صحتونه نصیب کی شفای کامله عاجله دې د ټولو الله پاک نصیب کی په اخر وخت کې پروردگار په جبدا کلمه راوستل کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.